د مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت پر ضد د هیواد مختلف ښارونو کې د جلسو اعلان کړی دی. د اتحاد مهم ګوند جمعیت علماء اسلام فی ډلې د خیبر پختونخوا مشر مولانا عطاء الرحمن ویلي تحریک په د جولای پر 4 په سوات کې جلسه کوي. نوموړي دا خبره پرون یکشنبه منګوره کې خبريالانو ته کړې. پی ډی ایم تور پورې کوي چې تحریک انصاف مشر عمران خان په 2023 کال کې د انتخاباتي درغلې په نتیجه کې په واک کې راغلي او باید استعفا ورکړي او لسره شفاف انتخابات شو. عمران خان له مستعفي کېدو انکاري دی او وايي چې ټاکنو کې هیڅ درغلي نه ده شوې. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې. سوات منګوره کې د جمعیت علماء اسلام صوبایي صدر مولانا عطاء الرحمن امانکوټ مرکزی دفتر کې د ملکن ډیویژن ورکرز اجلاس په موقع خبريالانو ته ویلي چې پی ډی ایم بعد د جولای په 4 نیټه سوات کې د حکومت په ضد لوی احتجاجي جلسه کوي. دوی په وینا جلسه کې به ولسته رامخمخ مسلو باندې د پارټي مشران ویناګانې کوي. موږ په سوات ضلع کې په ملکن ډیویژن کې ډور ټو ډور کمپاین شروع کړی دی او د حکومت هغه کمزوري د ټول خلکو په مخ کې دي او عوام چې کوم دې په هر صورت باندې د نن کوم صورتحال دې د مهنګای په حواله سره د بجټ په حواله سره د لوډ شیډینګ په حواله سره د هر صورتحال باندې عوام دومره تنگ دي چې هغه د هر چا په وینا باندې لبیک ویلو ته تیار دي. یو سوال په جواب کې مولانا زیاته کړه چې موجوده حکومت چې کوم بجټ وړاندې کړي دغه د عوام په ګټه کې نه ده. ټول سرکاري ملازمین عوام خلک د حکومت نه خپه دي. د حکومت په لیول باندې هر طبقه کلرکان دي کا استادان دي کا ملازمین دي. عام ملازم چې کوم دي هغه ته مهنګای چې کوم ده هغه 50% زیاته شوې ده او دوی ته چې کوم د تنخواګانو کې 10% اضافه کیږي. دا هغه به یقینا یو رد عمل راوځي. نن د قوم هر طبقه چې حکومت سره په دې ملازمت سلسله کې ریلیټډ ده هغه پریشان ده او بهر وته ته تیار ده. جلسې په اړه د سوات مقامي ورسپانې ایډیټر غفور خان عادل وایي چې جلسه کې باید ګڼه ډېره وي خو حکومت ته تر خاص خطر نشته. ګرمیم ده خلکم نوازګار ده چې د عام د غراشي خو کدي په دیوبل پتمن شو او د غیر او استل کارکونان راووتل او کارکونانو د ځان سره څوک راوېستل. دغه امید دی چې جلسه غټه وکړي. ډېر زیاته مهنګایي ده او عوامو ته ډېر زیات مشکلات دي. یو امید شته چې خلک راوځي او په دې جلسه کې شرکت وکړي. د مخالف ګوندونو جلسې په اړه د واکمنې پارټۍ پی ټی آی ملکن ډیویژن مشر فضل حکیم بشار ډېر ویل چې دوی جلسه ځکه په سوات کې کوي چې د صوبې وزیر اعلی محمود خان او په مرکز کې د مواصلات وزیر مراد سعید د سوات نه ده. خو دغه جلسه د حکومت هیڅ هم نشي کولای. چې بالکل جلسې کوي چې څه کوي ان شاء الله تعالی پنځه کاله ټایم ده دا به ان شاء الله عمران خان پوره کوي چې منسٹر به پوره کوي موږ به پوره کوو داغه کلاډیان به پوره کوي او د قوم خدمت په منار باندې کوو. په سوات کې د مخالف ګوندونو جلسه په داسې حال کې اعلان شوی چې د پی ډی ایم مهم اتحادیان عوامي نېشنل ګوند او پیپل پارټي د جدا کېدو اعلان کړي او دغه جلسه کې د برخې نه غستو فیصله کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.